السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو کتونکو امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وي. الله مو خوشحاله لره. خوږو اوریدونکو زه نن تاسو ته یو خوشخبري اورم او هغه خوشخبري چې د هغه زموږ د ټولو مسلمانانو په شریکه خوشخبري ده او مبارکبادي در کوم او هغه مبارکبادي زموږ د ټولو مسلمانانو په شریکه مبارکبادي ده او هغه خوشحالي او مبارکبادي د حرمینو چې د ازادي ده چې حرمینو باندې د څو کالو راسي تقریبا داسې 2.5 کالو د کرونا د وجې نه چې کومې پابندۍ نه لګېدلې وي چې کومه فاصله وه هلته کې حج او عمره چې دی بند و چې د هغې د وجې نه مسلمانان هلته کې د حج عمرې دپاره نه شو تللی. هلته چې کوم عبادت کېدل هلته کې مسلمانان د هغه عباداتو ادا کولو دپاره نه شو تللی. چونکې دغه دوه ځایونه د مسلمانانو دپاره داسې دي چې د مسلمانانو کوم د زړه امیدونه دي الله جل شانه دغه هلته کې پوره کوي. یا مسلمانان هلته کې لاړ شي د ګناهونو نه پاکېږي، د مسلمانانو هلته کې ارمانونه پوره کېدل او دغه باندې چې دغه مصیبت د وجې نه پابندي لګېدلې وه. الله جل شانه رحم وکړو، کرم وکړو او الله جل شانه هغه پابندیانو کې کمی راوستو، هغه پابندیانې چې دی ختمې شو. ځکه او دا د مسلمانانو دپاره ډېره د افسوس مقام هم دی چې لکه د موږ به ووایو دغه کرونا چې راغلی و نو دا یو مصیبت و، یو عذاب و. ٹھیک شو. عذاب چې کله راشي نو دا د الله جل شانه په کورونو آبادېدو په وجه باندې چې دی لرې کېږي. دا نه چې کورونه د الله چې دی جوماتونه چې دي هغه بند کړو دا به لرې شي، بازارونه مارکیټونه هر څه د کولاوي او د الله کورونه چې دي هغه د بند دي. د نبی علیه السلام زمانه کې به چې کله داسې پریشانی راغلی لکه حدیث مبارک کې راځي یو ورځ داسې توره تیاره شوه وریځ چې د هغې د وجې تیاره شان چې د خوره شوه، نبی علیه السلام مسجد نبوي طرف ته چې د منډې کړلې نو نبی هلته به یې دعاګانې کولې. نو موږ چې دی په ځای دی چې دا شان حالات راشي جوماتونو ته لاړ شو، جوماتونه آباد کړو چې الله د عذاب لرې کړي، د مصیبت لرې کړي. نو موږ چې دی جوماتونو کې چې دی پابندي نو دا د یهودو یو سازش و، خو دومره ده چې الله جل شانه دغه چې دی مصیبت اوس ختم کو او انشاءالله امید ساتو چې الله جل شانه به ډېر زر چې دی د حرمینو نه دغه نورې پابندیانو هم اوچتې کړي او د حج د عمرو دپاره به الله جل شانه دغه حرمین چې دی کولاو کړي او بیا به د مسلمانانو تندې چې دی هلته کې ماتې شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کوم مسلمان د حج یا د عمرې دپاره لاړ شي او حج او عمره وکړي د الله د رضا دپاره او دا قبوله شي نو الله جل شانه دی چې داسې کي لکه دا مسلمان بنده چې د حرم نه واپس کېږي، د حج د عمرې نه واپس کېږي نو د ګناهونو نه داسې پاک شوی لکه څنګه چې یو مؤمن یو ماشوم بچی چې دی هغه پیدا شي او د ګناه نه پاکي، دغه شان دا مؤمن بنده الله جل شانه د ګناه نه پاکي. بله دا چې حرم کې چې سړی مونځ کوي نو په بیت الله شریف کې یو مونځ چې دی په 1,00,000 مونځونو سره بدلیږي. څومره چې دی هغه فایده ده. دغه مونځونو نه مسلمانان چې دی محروم و، دغه د ګناهونو چې دی صفایي پکې راځي چې د ګناه نه داسې پاک شي لکه ماشوم چې پیدا شي د ګناه نه پاکي، مؤمن بنده د ګناه نه دغه رنګې چې دی هغه پاک شي. نو دا د مسلمان دپاره څومره لوی خیر و. د دغه خیر نه مسلمان چې دی محروم و. دغه رنګې مدینه منوره کې یو مونځ چې دی دا په 50,000 مونځونو باندې بدلیږي، الله جل شانه دومره اجر او ثواب ورکوي. نو محترمو دا څومره لوی اجر او ثواب دی. د دغه ثوابونو نه مسلمانان چې دی هغه محروم او بیا مونځونه هم چې دی په فاصله کې هغه شان خوند او مزه پکې د اسلام چې کوم اصول دي په هغه اصولو سره مونځ شي، عبادت وشي نو هغې خوند او مزه راځي چې په هغه اصولو سره نه هغه شان خوند او مزه پکې نه. نو الله جل شانه رحم وکړو، کرم وکړو چې هغه پابندیانې چې دی ختمې شولې او نن په مسجد نبوي کې چې دی مونځ چې کوم شو هغه کم پیزارونو کم ځایونو کې چې فاصلې ورکړې وو ځایونه به یې لګولي چې په دې به ودرېږي هغې هم لرې کړل. او بل دا چې حرم مسجد نبوي کې نن چې کوم د سهارې مونځ شو نو الحمدلله ښه کافي ګڼه پکېږي او مسلمانان د یو بل سره جوخت چې دی هغه ولاړو. دا د مسلمانانو دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. الله جل شانه د دا نورې پابندیانې چې کوي دي دا هم دې الله جل شانه اوچتې کړي چې د حج او د عمرې دپاره دغه ځینې بیا کولو شي، مسلمانان لاړ شي، د مسلمانانو هغه تندې چې دی هغه په دغه کې الله جل شانه پوره کړي او ماتې کړي او الله جل شانه دې موږ او تاسو ټولو ته د حرمینو زیارت بار بار را نصیب کړي او الله جل شانه دې موږ هغه عبادتونو توفیق په دغه ځینو کې را نصیب کړي چې کوم الله جل شانه غواړي، الله او د الله رسول په خوشحالیږي. او بله دا چې دغه ځینو کې چې کوم دعاګانې قبلیږي الله جل شانه دې موږ له د هغه دعاګانو توفیق راکړي چې هغه زموږ د ستاسو لپاره د دنیا او د
اخرت چې د خیر سبب وي او الله جل شانه دې د قبولیت درجو ته هم ورسي او څومره مسلمانان چې اوس هلته کې دي او دعاګانې غواړي او خاص کر د حرم د ازادېدو دپاره کوم مسلمانان چې د دعاګانې غواړي د پابندیانو له ورکېدو دپاره الله جل شانه دې دغه مسلمانانو د دعاګانې قبولې کړي چې دا پابندیانې ختم شي او د حرم چې د هغه مکمل چې د کولاو شي دغه ویډیو کې تاسو چې د خیمه چې څومره ښکلی چې د هغه باغ و بهارو او دغه باغ و بهار چې د ختم شو د مسلمانانو باغ و بهارو دغه ختم شو الله جل شانه دغه باغ و بهار چې د په حرمینو باندې بیا راولي چې د مسلمانانو لوی لوی اجتماعات په دغه ځای کې راشي او مسلمانان جګړهګانې وکړي فریادونه وکړي او الله جل شانه د عذابونه مصیبتونه چې دي الله جل شانه دا ختم کړي محترمانو د ثواب په نیت سره دا ویډیو چې دی هغه شیر کړئ او الله جل شانه دې موږ له په دغه ځایونو کې د صحیح د عبادت کولو توفیق